السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې. الله هم د هر قسم شر، مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی نه په خپل امن کې وساته، او الله اوږده زندگی سره د صحت نصیب کا. ما نن تاسو دپاره یو مسنون عمل او وظیفه راوړې ده چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابته وظیفه ده او د جمعې مبارکې د ورځې وظیفه ده. هغه څرنګه ده، یو صحابي رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي چې زما دا پلانکې حاجت دی او پریشانی می ده، ما ته د نبی علیه الصلاة والسلام یو داسې عمل وښایي چې زه هغه عمل وکړم چې زما دا حاجت پوره شي او زما پریشانی ورسره ختم شي. نو علی رضی الله تعالی عنه د صحابي نه تپوس کوي چې نن د څه ورځ ده؟ نو هغه صحابي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې نن خو د جمعې مبارکې ورځ ده. نو علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې د هفتې په ورځو کې د ټولو نه افضله او معتبره ورځ چې کومه ده د جمعه مبارکه ده. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اوریدلی دي چې څوک د جمعې مبارکې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه وروستو او د ماښام لمونځ نه مخکې سورة رحمان ووایي او بیا اسمان طرف ته سر اوچت کړي او د الله جل شانه نه دعا وغواړي د خپل حاجت دپاره یا د خپل پریشانی د ختمولو دپاره. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا کیدی نشي چې یو سړی د لاس اوچت کړي او د الله جل شانه نه کم سوالم کوي، کم دعا تې غواړي، کم حاجت تې غواړي، کم پریشانی دفع کول غواړي، ختمول غواړي. نو دا کیدی نشي چې دغه دعا دی قبول نشي، یا د حاجت دی پوره نشي، یا د پریشانی دی ختم نشي. نو دا عمل د نبی علیه الصلاة والسلام نم ثابت دی او دا مسنون عمل دی. نو مونږ او تاسو له پکار دی چې د خپل حاجاتو دپاره، د خپل پریشانی ختمولو دپاره دا عمل وکړو. عمل څنګه دی؟ د جمعې مبارکې په ورځ د مازدیګر لمانځه نه وروستو او د ماښام لمانځه نه مخکې سورة رحمان ووایو او بیا اسمان طرف ته سر اوچت کړو او د الله جل شانه نه خپل حاجات، خپل پریشانی ورته وړاندې کړو. الله جل شانه به د دې عمل په طریقه باندې، د دې عمل په وجه باندې تاسو دا پریشانی به ختم کړي او ستاسو حاجات به ټول پوره کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.